الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدل من الذين على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال، أو صفة له مبينة أو مقيدة، على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين نعمة السلامة من الغضب والضلال. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل من الذين، صراط الذين انعمت عليهم کہ صراط مضاف تے، الذين انعمت عليهم تها نو الذين انعمت عليهم سشل مجرور سشل لکه صراط دا پارا مضاف الیه، غیر المغضوب عليهم دا غین بدل لے دا هم مجرور سشل او غیری خچون کی اسم دے کنا سدے غیر مضاف تے المغضوبی تہا مضاف اسم راضی کوئی شلے بخبر آمان نو آگا دے اعراب پر آگلے دے چے حالت جری کی دے کوئی شلے بدل من الذین دا الذین نا بدل لے نا الذین انعمت علیہم مبدل من ہو او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ترینا پوئے گا بخبر آمان اس راشا انعمت علیہم الذین انعمت علیہم مبدل منہو دا ذات پا درجہ کی دے ہاں سب پا درجہ کی دے او غیری راضی دا صفتیت تفارا سدا پارا دا غیری پا ذریعی سربا ما بعد دا ما قبل دا پارا سگر دے صفت پگر دے توائی مررتو برجل غیر زید مررتو پدا سی سڑی تیر شو مچاگا دا زید نا مغایر و بدلو ہاں دا زید نا نو غیری دا صدا پارا راغی صفتیت تفارا مررتو برجلین کی رجلین موصوف تے او زید خول صفت رات للینش دکا زید خدان نزاد تے نا غیرو دا صفتیت تفارا موضوع دے وضع شوے دے دا غیرو پا ذریعے سرطا ذات تفارا سو گردو صفتو گردو مررتو برجلین غیر زیدن مانا مررتو برجلین مغائرن لزیدن پدا سی کستیر شم چی دا زید نا مغائرو خواہ اس راش غیری کی مانا دا صفتیت تا نو ظاہر کی دا سخکاری چی دا بدل صفت تے مبدل من ہو ذات تے مبدل من ہو پوئی گے نو دی دا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین خلاصہ دا سی انداز کے ترجمہ رو باسی چی دا دینم ذات جوڑی دا دینم پوئی گے نو بدل مبدل من ہو بدوار ذات چی ہاں اگرے عبارت دا الذین انعمت علیہم مانا کی ان المنعم علیہم ان اگا کسان چی پاغیبان انعام شوے دے هم الذین دا حقا خلق دے سلمو من الغضب والضلال چی دی بچتی دا غضب و دا سنا اے مغضوب علیہم او ضالین ندی سا مطلب دا دینا محفوظ او سالم منعم علیہم او سالمین من الغضب والضلال دا دوارا یو شیر ہے ہاں نبوئے گئے کم خلق بانی چی انعام شوے دے اکا خلق سالمین من الغضب والضلال دی کم خلق چی سالمین من الغضب والضلال دی اکا خلق منعم علیہم دے دوارے ذات خبر بہت لگوئے گئے او اگرے ان المنعم علیہم کی مفتدا چی اسم دا ان دے دلتا اغا ہم معرفہ دا او الذين سلموا من الغضب والضلال خبر معرفة ده
امنس کی ضمیری فصل پوئیگئے دا ټول عادات تا حضر دی نو سا مطلب منعم علیہم منعم دا منحصر دی پچا کے پا اغا چاکی چی کم سالمین من الغضب والزلال دی چی کم سڑے دا غضب و دا زلال محفوظ و بچ ندی نو دی منعم علیہم منعم علیہم خارج کی بس اکا دی چی کم سالمین من الغضب عبارت بانی پوش ولے او صفت له مبینہ او یا عفیس غیر المغضوب علیہم کی دا غیری صفت تے له دا الذین دا پارا سدے صفت کم صفت تے مبینت صفت ما تا گورے کتا تا موصوب دا صفت تراولون مخ کی معلوم ہوئی پتک کی صفت سرخا نبیا دا دی صفت راولل خالص دا بیان او دا وضاحت او دا کشف تفاریخا پوئیگے نو تا تا پتا دا چی منعم علیہم اغا خلق تے چی پاغیبان دی نا دا خدای غضبی او نا اغا گمراہ و زلالی پکی پوئیگے نو الذی غیر المغضوب علیہم والضالین دا صفت چی تاوس راولو دا غیر نرستو خو اکا مبینہ شنو کما خبر چی موصوب کی دا مخ کی نا بس آغی سو کرلو بیان نا او صفت له یا ولا صفت تے دا سی صفت مبینتن چی دا موصوف سکی ویگے اے کم خلق چی کامل منعم علیہم دی او کامل منعم علیہم سوک دی چی اغی کی نزلالی نغضبی نپاوی دا خدای غضبی او نگمراہانی سالمینی دا دے دوارنا او غیر المغضوب علیہم والضالین تک خبر آکی نو دا صفت مبینہ شلو خواہ دا موصوفی ویگا بخبر بانی ذکر دا صفت چی تراوڑی مخاطف تا دا موصوب دا بیان دا پارا نو دا موصوب با پا دی صفت سر دا مخکن مخاطب تا معلومی خواہ او تبای دا سا دا پارا راوڑی خالص تا کشف و وضاحت و دا بیان دا او مقیدتن یا دا صفت مقیدہ دے خواہ او الذین انعمت علیہم بعام کی ابا پوئیگے اغب دو قسم خلق تسشی شامل شی بیا باور سر غیر المغضوب علیہم والضالین دا قید میلاو کی نو اغا مخ کی مطلق و عام اس پا مقید شی اس پا سشی نو دا دی قید لگولو دا وجہ نبتی اسا قسم خلق اوزی و سبفات شی پونشو لیش افی سب الذین انعمت علیہم دا انعام نو مراد سو اخلو ایمان والا پا کم خلقو چی خدای تا انعام کڑے دے یعنی مومنان دی کم مومنان دی کاملین نا بس نفس مومنان دی خواکا کاملی ہو کا غیر کامل نفسی پساق و پجار بکم رادن نشو خواہ نکا غیتم ایمان میلاو دے اس راش غیر المغضوب علیہم والضالین دا وجن داغی سر یو قید میلاو شو اغا مومنان چی پاغی کی صفتی دا سلامت من الغضب والزلال نو اغا مومنان چی اغی کی دا صفت چی سلامت من الغضب والزلال دے دانی نا غطرنا اوتن غطرنا نو دا صفت مقیدہ شلو دا صفت راو لگے دو او منعم علیہم مقید کرو پا قید دا سرا سلامت من او دی صفت مبینہ پا صورت کی بدا منعم علیہم مراد کاملین اخلیقا اگا کاملین چی ایمان ورسرهم یا سلامت من الغضب والزلال ورسرهم او صفت اللہ یا ولدا سی صفت چی مقید دے علامانا پا دے مانا سر چی انہم جمعو دی جمع کڑے دے بین النعمت المطلقہ پا منز دا مطلقی اگا مطلق نعمت سدے وہی نعمت الایمان دے جمع کڑے دے وبین نعمت السلامت او پا منز دا نعمت سلامت من الغضب دا دوارے جمع کری دی دا دوارے بہر حال بدل لے یا صفت مبینہ دے او یا صفت مقیدہ دے خود تقریبا مطلبون یوشد وذالک انما یصح سلاپی سے دا خبر کی چی کدا غیر المغضوب علیہم بدل کی او کصفت کی
نہ مبدل من ہو او بدل شي یا شي موصوف او صفت شي نو د دوارو د خبره باردا ضروری ده چې موصوف صفت کې به مطابقت تعریف او تنکیر کیږي ښا نو دلته وګورستا موصوف چې الذين انعمت عليهم د موصول سي لاغه معرفه ده سره او غیر المغضوب عليهم ولا الضالين د صفت ته دا نکره ده سره وایي او کبدل کې نبیا ابدال د نکری د معرفه ناراضي او تاسو نه هو کې ویلي چې نکره د معرفه نه بدل ناراضي کنا او پکم وې کې مراله نبیا به تخصیص کې سبه کې انت آیات کریمه درته پیش کړي بالناسیه ناسیه کاذبه ناسیه ان ناسیین بدل له خو الته ور سره کاذبه بیا راوړې ها دا ځکه چې بدل مقصود بالنسبه د چې کوم شی مقصود دی ناغه نکره رااله چې کوم غیر مقصود بالنسبه ته نو کم از کم د کې یو خاص تخصیص وکړي چې غیر هغه مقصودی شی خو د غیر مقصود ته نږدې شي کنه تاسو نه هو کې ویلي چې غیرو او مثلو دا دواړه متوغل فی الابهام دي په ابهام کې دومره نه نوتی دي چې اضافت معرفه ته او کې نه هم نه معرفه کیږي ها که اضافت زوام والامامه دستانا غیر ستانا علاوه ستانا علاوه د ټول دنیا ده کنه ها نه نکرواله ختم شو خو یو علت ته وته نور خو ټول راغلل کنه آیا و مثل کستا پشان ستاب نو مثلو چې کته مضاف شو کاغر چې معرفه ده خو مثلو وی چې زنه معرفه کېږم ولې ستا پشان ستا په ټول دنیا کې دلې شي څو پس کې څو پس کې اوس په پوه شو غیرو مثلو دا نکری وی دا په اضافت سره معرفه ته معرفه کېږي نه بلکې سي غیر المغضوب کې غیر نکره ده المغضوب معرفه ته اضافت شوی ده خو معرفه کېږي خو نه نو ته څنګه چې دا صفت ته دا غیر لپاره نکره خو د معرفه صفت ندی وای وذالک انما یصح وذالک انما یصح او دا صحیح کیږي څه صحیح کیږي ذالک کی اشاره ای جعل غیر صفه للموصول چې دا د موصول لپاره څو ګرځي ما انه معرفه سره د دینه چې هغه معرفه ده او غیره نکره ده خو نه و انما یصح باحد التاویلین افس دو تاویلو کې به یو یا به خو موصوف طرف ته وکړو یا به صفت غیرو طرف ته وکړو جو خبره برابر شي افس دا موصول به بس نکره کوی جو دواړه نکره شو یا به بس هغه معرفه کو جو دواړه هغه دوا تاویلو کې یو څه ده اجراء الموصول افس دا موصول نه ده الذين دا بجاری کو مجرى النکره د نکره په ده او دینه به نکره جوړ کو الکه څنګه بدل نه جوړ کو نکره وی اذا لم يقصد به معهود شکل د دین معهود افراد مراد نشي پویږي نو دا باندې کې راشي کنه د چا پشان د محلا باللام پس اپیسو الف لام د څه د بار راځي د تعریف څخه راځي کنه او د الف لام څلور قسمونه تاسو وای نو یو پکې عهد ذهنی دی کنه نه عهد ذهنی نه کوي کنه نو دک شان موصول او صله موصول دام د چا پشان دي د معرفو باللام پشان دي پویږي موصول نه مراد یا با جنسی استغراقی عهد ذهنی عهد خارجی پویږي کله موصول نه صرف حقیقت والے جو جنسی کا افراد طول اخلی جو استغراق کا بعضی معلوم اخلی جو عهد خارجی کا بعضی غیر معلوم نه لکه الف لام چې څنګه سلور والا راځي ها کو نه شولې یاد مو کړل خبره اوس په دې کې بس چلو کو غیر المغضوب عليهم افسب چې څومره مغضوب عليهم او ضالين دي سوره مغضوب او دا خبره هما بل هو موصول کې لګي کنه الذين انعمت عليهم اوس ما ته وره دا الذين انعمت عليهم نخو
جنس نشي اغستله ځکه د جنس خو لار نه جنس او حقیقت او ماهیت خو خارج کینا صراط الذین لار د هغه جنس چې تاسو ته انعام کړی نه جنس خو نشي نه پوهیږي او استغراق مطلب څه خدای لار د هر هغه چا چې تاسو کړی دی انعام هر څنګه انعام چی د دنیا یا د آخرت او کسی سی نه بارچا خو دنیا دا بیا او بعضی معلومه اگر چې یو تفسیر کې ترنه اصحاب موسی او اصحاب عیسی یا غسته ده بعضی واغیم قیل سره نقل کړي ده په خبره نو معلوم ترنه نو سبا ترنه اخلي بس یو ډله وترنه واخلي نه یو ډله ته نکیره وینو یو ډله طائفه من المؤمنین بعض من نکره شولا الذين انعمت عليهم او غیر المغضوب هم صدا نکره دوړه نکره شو تاسو په شوله موصول بجاری کو وزای دنه کری باندې چې کله مقصود د دینه اراده د دینه ماحود نه ها کل محلا باللام پی قوله لقد معرب باللام پشان چې په دې قول کې راغله ده ولقد امر على اللئيم يصبني فمزيت سما قلت لا يعنيني ولقد امر ولقد زه تیریدم اپی سبدی ته حکایت ته حال ماضیه وای ښا یعنی تیر شوی م په داسې سړی باندې ښا هغه پوخانی تیریدل نه دي هغه وخت کې دا حال وکنه خدا حال وسه ګرځیدل ماضی ګرځیدل نو حال ماضیه هغه پوخانه حال نه دی د دغه سکی نوی تیریدم خلق وینه چاته قصه کې الګ ویتلما نو هغه وخت کې تلوس خو نه دی اوس خوای تله و مدي سی وای کنه نو ولقد نو دا استمرار تجددی ته اشاره کی چې بس تاسو روانو علی اللئیم په یو رزیل باندې ها دا سی رزیل یسبونی چې ماته کنزل کول ها په مزایت سما هغه طرف ته روان شوم چې را دې خطا ته بدر دې کنزلی کی قلت بیا میاوی چې لا یعنی نه دې تا نه یادی بل سو کی یادی مړه دې دیوال ته یادی ځان مې پوهو چې دی خو رزیل دی نه ته خو رزیل نه کنه پیسه پوه شولې اوس وګوره اللئیم کې الف لام راغلی جنسی خو نه دي ځکه په جنس باندې خو مرور نه کیږي او استغراق ممکن نه دی د ټولي دنیا پر رزیلانو ته نشي تیرې دیږي خپل بده مات شي ښا او دلته سم مخصوص رزیلانم دی نه یادي ولی دا شاعر خپل حلم او وقار بیانې چې ما کې ډېر برداشت دی ښا نو دې ته برداشت نه ولې کېږي چې یو څو کسان درته کندري مندریو کې ته په صبر وکړي نه چې ارسو درته کی او ار وخت دا شلی ښا نه پته ولګي چې د لئیم نه مراد بس رزیلان دي نو ها غیر معلوم رزیلان ها احد ذهنی شلو بنه شلو او یسبنی سده صفت ها یسبنی سده نو وګوره تاسو ویلي جمله صفت دا د نکری د پر راځي معرفه د پر نه راځي جمله من حيث الجمله نکره ده په حکم د نکری کې پوهیږئ دغه د معرفه چې کوم اقسام دي په کې خو جمله نشته ده نو نکره شو لګنه نو وګوره نکره هغه د یسبنی جمله د لئیم د فعل سره غلې صفت را په پښواله او یسبنی بارک سوګدانی شي ویلې چې دا حال له ها دا څه ده ځکه حال خو قیدی دا عامل ده ذل حال لپاره نو څه مطلب دا تا چې صبر کړی دی نه په یو مخصوص حالت کې دی کړی دی نه دی خدان خپل مستقل عادت بیانی چې زما دا عادت ته ها نو عادت په کله راځي چې یسبونی صفت شي ها وایي پدا ز تیرېدم په یو رزیل رزیلانو باندې یسبونی دا سی رزیل چې ماته وسه کول دا څنګه چې په یو مخصوص وخت کې او په یو مخصوص حال کې نه اروخ یعنی زما حلم او وقار سره عادت پوښله به خبره مان یا دا قول وقولهم پدې پی قوله باندې عتب ته کل محلا فی قوله او کل محلا فی قولهم
لکه معرب باللام چې په دې قول کې راغلی دی انی لامر علی الرجل زه تېرېدم په یو سړي باندې مثلکا چې هغه ستا په شان ها او په یکرمني زما یې څه وکړو حفیظ صاحب وګوره دلته الرجل سره راغلی دی الف لام دې داخل شوی دی خدا الف لام کم الف لام دی عادي ذهني دی نو هغه دی مثلکا صفت راغلی دی کنه دی په یکرمني نو زما یې څه وکړو اکرام او یا بل کارو کو فی او جعل غیر معرفتا یا بغیر معرفه کو ها بالاضافه پس سره او دا تا چې کومه قاعده وایي چې غیرو مثلو په اضافت سره نه معرفه کیږي نو دا قاعده دې څه نه ده دا نه معرفه کیږي خدا اعلی حفیظ صاحب کده غیرو د مثلو د مضاف الیه د پار زید واحده او یو زید قدر نو بیا معرفه کیږي او که ازداد ډیر نو بیا نه معرفه نه به خبر نو دلته وګوره د غیرو مضاف سره مضاف الیه مغضوب علیهم او دا غی د پار یو زید دی چې منعم علیهم دی ها الکه مغضوب علیهم بنی او ظالمین بنی نو سوق به منعم علیهم به زید یو دی کنه نه تعریف راغی سره راغی او تعریف کله ناراضی چې کله ډیر ازدادي لکه زمستانه علاوه نه علاوه خوستا ډیر شیستانه زیدونه دي کنه لانه وظیفه ذکر اضافه دلته شوی دی علامه هغه ست له زید واحد چې دا یو وهو المن نپیتعین غیر دلته سګرځي متعین دسی متعین ګرځي تعین الحرکت من غیر السکون لکه حرکت چې متعین کیږي د غیر سکون نه په کوم ځای کې لاندې ناکت اشاره ورکړي فی قولک علیک بالحرکت غیر السکون حفیظ صاحب علیک بالحرکت پتا حرکت لازم ده خدا سے حرکت غیر السکون نو وګوره الحرکت څه ده معرفه او غیر السکون غیر راغله دا معرفه ده ولې غیر مضاف ته سکون ته د سکون خو یو ضد دی چې حرکت ته نو بل خو نشته ده نو چې کله اضافت ستو شو دا سیستو شو چې دا زید واحد نو بیا به معرفه ښه وعن ابن كثير رحمه الله نصبه على الحال ابن كثير رحمه الله منقول لچ نسب بنابر حاليا في غيرنا غير المغضوب غير الګه د چانه حال عن الضمير مجرورا انعمت عليهم كلاهم ضمير نه پوهیږي ځکه حال خو جانې یا د فاعل یا د مفعول به نه پوهیږي نو انعمت عليهم کې د هم نه حال شو هم مفعول به د په واسطه د اعلی سره او عامل پکې انعمت ده ها انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پاغي باندې او اغي په داسې حال کې اغي په چې هغه مغایر دي د مغضوب نه او مغایر دي د ظالمین نه په بشوله او به ازمار اعنی او یا به اعنی ورته مقدر کو نو دي سی بشي اعنی ز مراد کوم په منعم علیهم سره سوق مراد کوم غیر المغضوب او بالاستثناء او یا پس سره پیسه په استثناء سره غیره هو د رسد پاره دي خدل ته د غیره معنی استثناء وکړه په عبارت باندې پوښولې او بل استثناء غیره وضع د سد پاره ده خدل ته بده پوښولې به خبره باندې او دا کله ان فسر النعم کده نعم تفسیر وکړل شي بما يعم القبيلتين دا سی تفسیر چې دواړو قبیلو ته شي دا انعمت نه مراد عام انعامات والها عام نو چې عام دي تر نواغسل نو په غیر المغضوب عليهم ولا الضالين کې بدرنه هغه خلق اوزي چې هغه پاغي باندې دنیا والا نعمتونه دي چې مغضوب عليهم او سدي ضالين په نو شولې او دې صورت کې به استثناء متصله وشي کنه ولې به استثناء متصله شي زکه دا مغضوب علیهم او ظالمین مخکې په انعام ته داخل شو کنه زکه انعام او نعمت خو مونږ عام واغستو دي تم څه شلو او مستثنا متصله وی دي ته چې هغه په مستثنا من هو کې د مخکې نسی ندی د مخکې نه داخل وي په غیر سره وسو قوت او تاسو ویلي
چې غیرو پشاند مستثنا ده هغه مستثنا چې په الا سره اې د مستثنا چې کوم اعراب ده خو کوم مستثنا چې الا والا مستثنا هغه اعراب د غیرو هم ده نه د مستثنا الا والا اعراب نسب دی کنه نو اوس په غیر لم سملاویږي نسب ولکه نه پوهیږي نه هو کې موي کنه دا ته نه هو کې غیرو دا پشان ده سره د الا حرف په حروف خو اعراب نه راځي خو غیرو خو یې سم دی کنه او مستثنا اوس شولا او مجرور شولا د غیرو د اضافت توجنه خو غیره تخپل وانه د دې اعراب بداسي لکه د مستثنا خو الا ولا منصوب نه غیره بس شي نه او بل استثناء یا به منصوب شي په استثناء سره خدا الله چې د نعم تفسیر وکړل شي بما يعم القبيلتين چې دوه قبيلو ته شي قبيلون مراد یا کفار او مؤمنان دي یا د مغضوب علیهم